توبه کون کی کثرت سره توبه کون کی بار بار توبه کون کی او دیم صفت دا ده چې العابدون عبادت کون کی او دریم صفت دا ده چې حامدون حمد و ثنا کون کی د الله جل شانه او سلورم صفت دا ده چې السائحون روجه نیون کی روجدار الراکعون رکوع کون کی الساجدون سجدہ کون کی نو د دې تشریح مو ذکر کړو چې کثرت سره توبه استل شپه ورځ او کله هم د انسان نه خطا ګناه وشي نو دې خلکو ته تائبون کثرت سره بار بار توبه استون کی الله جل شانه ته محبوب خلق دی دغه شانت عبادت گزار د الله جل شانه حمد و ثنا بیانون کی کثرت سره او روجدار رکوع کون کی او سجدہ کون کی بل صفت دو صفات نور ذکر کی اغدا الامرون بالمعروف حکم کون کی د نیکار والناهون عن المنکر او من کون کی د بد کارونه د بد کارونه والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی د الله د حدودو نو درې صفات یو دا چې الامرون بالمعروف حکم کون کی د نیک کار والناهون عن المنکر او منع کون کی د بد کارنا او دریم صفت والحافظون لحدود الله حفاظت کون کی د الله د حدودو نړومبي دا چې الامرون بالمعروف دا د هر مسلمان مسؤلیت دی ذمہ داری دا چې دی بد نیک کار حکم کوي او دا شانتی والناهون عن المنکر او د بد کارونه منع کول کوي دا د هر مسلمان ذمہ داری دا او یو ګڼ شمیر احادیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې موجود دي چې خامخا تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر بکوي مبادا داسې وخت راشي چې کله تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دی نو بیا بس تاسو نیکان صالحان خلق به دعاګانې کوي تاسو دعاګانې به نه قبلي او چې کله هم تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدئ نو تاسو به د الله د عذاب مستحق جوړ شئ او کله هم چې تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدئ نو تاسو به د الله د نظر نه محروم شئ د الله د نظر نه به وغورځېږئ او هر کله چې تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدئ نو تاسو به د وحي د برکاتو نه محروم شئ نو امر بالمعروف نهي عن المنکر دا په هر دور کې تر قیامت پورې د هر دور مسلمانانو باندې لازم دي چې هغه د نیکی طرف ته رابلل کوي او د ګناه نه به منع کول کوي د خپل وس مطابق ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې من رأى منکم منکرا فليغيره بيده تاسو کې څوک هم یو غلط کار وګوري بدکار ویني نو خپل لاس سره منی فإن لم يستطع فبلسانه چې دا وس نه وي نو په جبي سره منی وإن لم يستطع فبقلبه کدا وسم نه وي نو خپل بیا زړه کې بد وګڼي وذلك اضعف الايمان دا د ایمان اخري درجه ده نو لہذا د هر مسلمان دا ذمہ داری ده چې هغه خپل ژوند کې مختصره ژوندۍ کې د نیک کار د نشر و اشاعت د پاره د خیر خګړی د خورولو د پاره او د حق د پرچار د پاره او د باطل د مخنیوي د پاره خپل کردار ادا کوي د خپل وس مطابق نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو نه باندې تپوس کیږي او هر مسلمان د دې مسؤل ګرځول شوی دی الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته خبردار پتاسو کې هر کس هغه ذمہ دار دی د دنه د ماتحت مبارک به تپوس کیږي
نو هر مسلمان تر قیامت پوری په هر دور کې په هر حالت کې او په هر ځای کې چې د نیکي حکم وکړي او د بد نه منع کول وکړي او دغه شانتي د خلکو د فتنونو او د خلکو د پروپاګاندا او د خلکو د خبرونو متاثر کیږي بنا ځکه چې خلک هغه د مسلمانانو داسې ذهن سازي کوي چې یاره پر فتن دور دی په دې دور کې حق چرته دی په دې دور کې اهل حق چرته دی او په دې دور کې نعوذ بالله ټول اختلافات دي او نفرتونه دي او فلان دي او فلان دي مختلف وسوسې دي چې هغه د مسلمان زړه کې مایوسی پیدا کوي حالانکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو الله سے ډرو دا الله نه یره کوي رښتینی خلق او معیت او مرګرتیا اختیار کوي حضرات مفسرین کرام فرمایي چې په هر دور کې او په هر ځای کې په هر زمانه کې د رښتینی خلقو د صادقینو موجودګي او د رښتینی خلق موجودول دا د الله تبارک وتعالى ذمہ داری ده او بیا د هغه رښتینی خلقو صحبت اختیارول دا غوي مرګرتیا اختیارول دا زموږ استادو ذمہ داری ده کوئی سړی دا وایي چې را پدی وخت کې اهل حق نشته دي یا کم دي یا زماره صحیح ورته نه کیږي او هر طرف ته فتنې دي او فرقواریت دي او اختلافات دي او دا بهانې دي دا اسی بهانې دي چې کله یو انسان د خپل اصلاح کول غواړي نو بیا د هر چا په ذریعہ خپل اصلاح کولی شي مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثماني رحمه الله فرمایي چې کچره تاسو د خپل د اصلاح په نیت باندې د خپل د مسجد د مؤذن په صحبت کې هم کې نه الله تبارک وتعالى به تاسو د اصلاح لپاره کافی وګرځي انسان چې د خپل اصلاح کول غواړي نو هغه کول شي او کچري بهاني غواړي بهاني لټي نو بیا هر طرف ته چې هغه د لپاره چې هغه د ګناهونو مواقع ډیر دي نو ځکه الله رب العالمین د عظیم خلق او صفات دا بیان فرمایي الامرون بالمعروف حکم کون کی د نیک کار والناهون عن المنکر او منع کون کی د بد کار نه والحافظون لحدود الله د الله د حدود حفاظت کول یعنی کم سيزونه الله رب العالمین حلال ګرځولې دي او کم سيز حرام ګرځولې دي د دې لحاظ کوي حدود الله نه ماتي تلک حدود الله فلا تقربوها دا حدود الله دي دې ته نزدیکيږي تلک حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون دا الله رب العالمین حدود متعین دي سمره شيزونه سمره کم کارونه حلال دي کم حرام الحلال بين والحرام بين حلال واضح دي حرام واضح هر چا ته پته لګي لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته پسورلی باندې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ناسلی کشر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترزوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا نصیحت کوي یا غلام احفظ الله يحفظك اے بچیا اے معشوما دا الله جل شانه د حکم حفاظت کوا الله رب العالمین به استا حفاظت کوي احفظ الله تجده تجاهك دا الله جل شانه د حکم حفاظت کوا په هر ځای کې به الله رب العالمین ته مخ ته بخکاری دا الله قدرت دا الله مدد به ته مخ ته راځي واذا سالت فاسال الله چې کله سوال کین دی الله نه سوال کوا واذا استعنت فاستعن بالله واذا استعنت فاستعن چې کله مدد غواړي نو یو الله نه مدد غواړه بل چانه نه واعلم یاد ساته ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك یاد ساته وورا کدا ټول امت را جمع شدید پاره چې تاسو فائدہ در رسي نو اس فائدہ نشي در رسولي څومره چې الله تبارک وتعالى ستاسو پر وختلي ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك کدا ټول امت را جمع شي او تاسو ضرر در رسول غواړي نو ضرر برابر هم ضرر نشي در رسولي مگر هغه څه چې کوم الله رب العزت ستاسو پر لیکلي ورفعت الاقلام وجفت الصحف قلم اوچت کړی شو او صحیفه اوچ شوې یعنی هر څه فیصله د مخکنه الله رب کائنات کړی دی د تقدیر فیصله ارس شوې دي نو لہذا د دنیا د مفاد لپاره د غیر الله رضامندی ملټوا لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق د الله رب العالمین
د الله جل شانه نافرمانی د مخلوق د پاره مکوا مونږ او تاسو چې دی حدود الله ماتو د بندگانو د پاره غم راشي خادي راشي مختلف مراسم راشي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته د معاشري رسم او رواج وي د خلکو د پیغور یری او د خلکو د خبرونو یری نو مونږ د الله حکم مات خپل واده خپل غم خپل خادي خپل رسومات د اغیار او د باطلو په طریقه د يهودو د نصارو په طریقه د هندوانو په طریقه خپل هغه مراسم ادا کو دي د پر چې خلک خوشاله شي د الله تبارک وتعالى د حدود خیال نه ساتو حالانکه الله جل شانه تعریف بیانې چې والحافظون لحدود الله هغه خلک چې د الله د حدود حفاظت کوي وبشر المؤمنین دا سه خلکو ته الله جل شانه زیری ورکوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم